الرحمن الرحيم. ثم فوق المشكل المجمل. حاصل دا چې دا د خفا اقسام ذکر کول او دغه احکام ذکر کول. هغه کې ذکر کوي خفي، بیا مشکل، اوس مجمل ذکر کوي. خفي هغه وي چې مراد واضح نه، خدا د عارض لوجه یو خارجي وجه، صيغه وجه نه، لا من حيث صيغه وجه نه. مطلب دا صيغه د خفي خو ظاهر المرادی په نظر سره معنا لغوي ته، صيغه د خفي ظاهر مراد لري په نظر سره معنا لغوي ته، لیکن اصل کې دغه چې خفا راغلي دا لوجه د عارض نه وي، عارضی امر خارجي لوجه راغلي. لکه مثلا سرکه بیان وکړو، نو سرکه معنی هو ظاهر ده چې دې کې قطع د یاد واجب ده، لیکن اوس تراز او نباش کې دا معنی خفي و، عارض په بنیاد. عارض دا و چې تراز خو تیزی سره جیب وي، سره بیدار او معمولی غفلت سره وي جیب وي. النباش هم غلا خو کوي مال اخلي خو کثرت غفلت لولي. اسرکی کې هم اخذ د مال الغیر، الته غفلتی، سرکی کې غفلتی، نه تراس چې جیب کټ کې الته غفلتی. نباش چې نباش چې کفن وباسي مړی نه الته ډېر غفلت. نو ګوره درې ځای غفلت راغی، دا اوس امر عارضي ده. تر معنا خو واضحه ده، سارق معنا واضحه ده، تراز معنا واضحه ده، جیب کوتر ته وای. نباش معنا واضحه ده چې کفن کش ته وای. خو عارض په بنیاد باندې دلته خفا رااله چې اوس عارض ده چې موږ سرکه باندې نظر کو، تراز باندې نظر کو، نباش باندې نظر کو، نو موږ ته دا اندازه لګي چې سرکه کې خو هم غفلت وي، اخو په دغه کې په تراز کې قلت الغفلت، ډېر لږ غفلت، خو بیدار سړی په سوچي او دې سره سره معمولی چې د رب د سترګې وي د نجیب کټ کړه، دلته غفلت رااله خو ډېر معمولی ده. انباش کې به ډېر غفلت ده، نو دا غفلت دا امور عارضی دي کنه. انور معنا خو یې واضح و. خفي کې خو معنا نه واقع مخفي، سارق خپل معنا ده، خدای په حق کې تراس کې خفي ده لوجه د امر عارض نه. هغه امرزي عارض هغه غفلت ده دا. او مشکل باندې کې دا څه ویل چې دا سامع باندې د حقیقت پټي، خو بیا داخلي په امثالو کې حقیقت، مشکل کې حقیقت پټوي احتمالات لوجنه. هغه حقيقي معنی څه ده؟ هغه کې پټواله وي. خفي کې خو حقيقي معنی واضح و، لغوي معنی، خو امر عارض لوجنه دغه په کې خفا و. او مشکل دا ده اشکال حقیقتو چې د حقیقت کې اشکال ابهامي چې کومه حقيقي معنی ده، خو دخل فی اشکالی، خدای بیا په امثالو کې داخل شي، بیا خی ابهام پیدا شي، امثالو کې داخل شي. لکه مثلا یو سړی د تعالی دل نه ده، هم معنا خو دی اورېدلې چې زید نامه ده، حقیقت خو پتا پټتا د کلی دل نه ده، بیا حقیقت پټتا او بیا د په امثالو کې داخل شي. امثال دا چې نور سړی و ډیر ناس وو، طالبانو او دیم طالبو هغه کې داخل شو، خو چې پته تاتن لګي چې دا کومه ده، دا په امثالو کې داخل ده. اگر کده خپل یو ده خو نور امثال لري، هغه سره د اشتباه ده، چې تعین پکې نشي کوي.
ځکه اولی معنا خو خفي وه، ځکه زید خو تا اورېدلی خو لیدلی دی نه و، نو حقیقي معنا خو یې خفي وه. خو بیا دی لاړی نورو طالبانو سره کېناست، دخل فی امثالی، نو دا داخل شي په نورو امثالو کې. امثال یعنی هم جنسو کې داخل شو، طالبانو کې زیده هم جنس خلقو. اگر کدا یو ده دا یو مثل ده، دو نه دي نه درې دي، په نور امثالو سره دا داخل شو په کې اشتباه رااله. نو دا چې ته معلومانو طلب وکیا، تعامل وکیا، طلب تعامل نه بعد به ته اندازه لګی چې زید دا یو ده او یو مجمل ده. اوس مجمل ماخوذ ده من اجمل الامر اذا اشتبه، دا اجمل الامر نه ماخوذ ده اذا اشتبه چې دې کې اشتباه پیدا شي. اشتباه څنګه پکې پیدا شي؟ داسې چې د ډېرو افرادو احتمال لري، یو فرد نه ور مشکل کې خو یو فرد و، خو هغه امثالو کې داخل شوی و نورو طالبانو سره، فرد خو یو زید و، خو نور امثالو کې داخل و هم جنسو کې، نو ته تعیین نه شوی کولی، طلب تعامل یې غوښتی. او مجمل کې هم معنا خفي خو وي، خو بیا دا ده چې دا احتمال لري د ډېرو وجوهو، یعنی د ډېرو افرادو، فرد یو نه ډېر افراد دي، او ډېر افرادو کې اوس به ته څنګه تعیین کړې؟ افراد ډېر لري بیا، نو د دې تعیین نه کېږي. اوس په نفس سما سره ته تعیین نه شي کولی، ځکه افراد ډېر لري. اوس به ته کوم یو تعیین کړې چې کوم یو مراد ده، چې متکلم یې خپله نه کړي بیان، چې متکلم یې خپله بیان کړي چې ما دا یو فرد مراد ده، ترا تا ته پته نه لګي، ځکه دا خو یحتمل وجوها ای اقسام من مختلفه فی الافراد، ډېر اقسام لري په افرادو کې، ډېر افراد لري، یو فرد وي نه. مشکل کې خو یو فرد دی، یو فرد خو تعیین نه کېږي، ځکه امثالو کې داخلي نورو طالبانو سره دی. په مجمل کې افراد دي، خو چې افراد دي خو اوس تعیین ته نشي کولی چې کوم یو مراد ده په مجمل کې، کوم یو محکوم علیه ده، په کوم یو فرد باندې حکم ده چې متکلم بیان نه کړه. داسې متشابه ده، متشابه اشتباه، هم متشابهات دي، یعنی معنی خفي ده او مراد خفي ده، او متکلم له طرفنا وضاحت کې ده شي یہ متشابهات. خو دې دنیا کې نه ممکن، آخرت کې کېدای شي. ادي مجمل وال اشتباه ختمېدای شي متکلم طرف نه، چې متکلم بیان وکړي، په دې دنیا کې کېدای شي. ادي متشابهات بیان په دې دنیا کې نه، هغه آخرت کې وي. نور متشابه من اشتباه المراد، مراد مشتبه یعنی نه معلومیږي، یہ مشتبه اشتباه لوجنه د معنا نه معلومیږي، ذهن باندې اشتباه معنا یې پټي، او دې سره سره امید نه کېږي چې دا معنا د ظاهر شي. نو مجمل کې نه کېږي، دلته نه کېږي، خو مجمل کې دا ده چې دې دنیا کې امید پیدا شي چې متکلم بیان کړي، او متشابه کې دې دنیا کې امید نه او آخرت کې امید دي. ځکه دا ویله ثم فوق المشکل المجمل، بیا له پاسه په مشکل باندې مجمل ده. له پاسه ولې ده؟ یعنی د اشتباه زیاته ده په مشکل، دوله شوبه زیاته ده په مشکل. څنګه؟ مشکل کې خو خفا وا، حقیقت حقیقي معنی پټه وا، احتمالات وو پکې، خو بیا دخل فی امثالی، اپ امثالو کې داخلو، او یو و دا مشکل یو په نور امثالو کې داخلو، او دلته ده په اشتباه کې په مشکل زیات ده. ولې؟ ځکه ده یو مثل نه لري کنه، ده خو ډېر امثال لري، ده خو ډېر افراد لري، نو چې ډېر افراد لري نو اشتباه زیاته شو پکې چې کوم یو مراد ده د متکلم. ځکه یو هو محتمل وجود دا هغه د مجمل هو ما دا هغه لفظ موجوده احتمال وجود چې دا احتمال لري د ډېرو اقسام،
ډیرو امثالو وجوهن معنا افراد مختلفه مختلف افراد احتمال لري فصار بحال لا يكفى المراد به الا ببيان من قبل المتكلم فصار بحال دا مجمل په داسې شان شي حال معنا شان لا يكفى المراد به چې اطلاع نه حاصلېږي على المراد به په یغه معنا چې مراد په د مجمل الا ببيان من قبل المتكلم مگر په بیان سره له طرف ته متکلم نه په طلب تعامل سره نه معلومي ور افراد ډیری بیا او چې افراد ډیری سپک څنګه معلومه ته په طلب پته لګي په تعامل پته نه لګي چې متکلم خپل بیان نه کړي او مشکل او واضح اوس کته وای چې بیا خو مجمل کې متشابه داخل شي ځکه متشابه هم داته وای اشتباه المراد چې مراد پته نه لګي مراد مشتبه اشتباهی پکې ابهامی پکې داشه او متکلم بیان چې متکلم نه بیان کړی ته پته نه لګي متشابه اس اشتباه المراد مراد مشتبه ابهامی پکې چې متکلم نه بیان کړی تر پته نه لګي دا متشابه مجمل یو شر جواب دا چې مجمل کې بیان کې داشي چې متکلم چې خبر الله کې ورسره خپل طرف نه لهوک کی بیا بیان پته لګي او متشابه ليس كذلك متشابه کې لهوک نه چې ورسته متکلم لهوک کی یعنی تشاور سره ټچ کی هغه سره مراد پته ولګي متشابه کې لهوک نه یعنی تشا نه ټچ کوي متکلم او مجمل کې دا امیدي چې متکلم ولګي دې سره چې ورسته لاحق ولګي یعنی یو عارض شای ولګي چې هغه سره مراد پته ولګي بل ممتاز ویلو دلته ګوره دنیا کې ممکن ده بیان د مجمل او متشابه اکی بیان نه آخرت کې ممکن کېدای شي دې دنیا کې نه و دا متشابه دوه قسمه دي یو عام متشابه دي چې همه معنا مراد پټي همه معنا لغوي پټي دوړ پټي لکه حروف مقطعات دا حروف مقطعات په قرآن اول کې الف لام میم الف لام میم صاد دته حروف مقطعات وای حروف ولې ورته وای یو او مقطعات ولې ورته وای حروف ورته وای په اعتبار د مصداق سره دا کته چې ورته ګوري قرآن ته الف لام میم دا مصداق ته چې ګوري نه دا وجود ته نو الف کله دا ا لا ما دا لیکلي دي کنه مصداق په دغه ده دا څنګه دي لیکلي چې الف لام میم تاسو غوښنه دي لیکلي کته کتاب قرآن کې خو الف نه لري کړی خو ادا لام خو نه لري کړی چې ل لیکلی ده میم نه لري کړی بلکې م لیکلی ده نو ا لا ما دا حروف مقطعات حروف ولې ورته وایي ځکه دا په اعتبار د مصداق حروف دي مصداق معنا وجود دا وجود خو حروف ده ځکه ا دا لا دا ما ده نو ا حرف ده لا حرف ده ما حرف ده وجود په اعتبار دا حروف دي اب مقطع یو وجود په اعتبار حروف دي اب په اعتبار د اسماء او سره به اسماء دي دغه چې کوم اسماء دي د حروف چې موږ ته وایي په اعتبار د وجود خارجي خارج کې کوم وجود ده قرآن کې لیکل ده ا لا ما دا لیکل ده نو په اعتبار د وجود خارجي سره دا حروف په اعتبار د لفظ دال سره اسماء او باندې چوک دلالت کوي الف الف خو اسم ده تا ولغون غټ نام ده مولوی الف خان دا نام داسې ده جنم دا کړه الف نام ده للی کله ده کته نام ده لام دا اسم ده ملک کله ده کته نام ده میم دا اسم ده دا حروف دي په اعتبار د مصداق اسماء دي په اعتبار د لفظ دال چې په ا دلالت کوي آی الف کوي چې په ل دلالت کوي آی لام کوي چې په م دلالت کوي آی میم کوي نو دا اسماء هم دي په اعتبار د دال سره حروف دي په اعتبار د مصداق سره او وجود سره او مقطعات ولې ورته وایي
مقطعات تکتی نه د تکتی جداوالی ته وایي، یعنی دا ادا کیږي په سبیله د تکتی سره، دا به جدا جدا ادا کړي. دا څنګه بنوي چې علم الف لام میم یعنی جدا جدا به وایي، الف یو بیا لام بیا میم بیا کاف ها یا عین صاد، تلفظ خو پاسماو کې کنه الف لام میم، او دا به جدا جدا وایي، مخلوط کې به نه سره. نو دا جدا جدا ویلو وجه دې ته وایي مقطعات، کټ کړي شوی، هر یو بل نه کټ کړای شوی کنه، ځکه ورته مقطعات وایي. ته نه مراد معلوم ده ان معنا لغوي، دې معنا لغوي نه ده معلومه، امت ته نه ده معلومه، ان دې مراد معلوم ده چې دې څه مراد ده. دا متشابه قسم اول ده چې نه معنا لغوي معلومه ان معنا مراد معلومه، خو په بسره امت مسلمه ته، په بسره مخاطب ته نه چې نبی افضل صلی الله علیه وسلم، ولیکا مخاطب په بسره معنی پته نه لګي. بیا خدا خطاب بالمهمل شو، دا خدا سے کلام ته محمل ده معنی پته نه لګي مخاطب ته، او کلام ته کیا رب سبحانه کلام کوي او مخاطب ته پته نه لګي، نو دا کلام بالمهمل شو. بیا کلام په محمل سره چې محملات وایي، دا یو عقل من سره نه لایق. فضل د دې چې بیا یو عالمي، فضل د دې چې بیا رب سبحانه وي، دا خو محاله خبرې دي. یا نبی مبارک صلی الله علیه وسلم ته خطابي، لہذا نور امت ته نه معلومه، نبی مبارک ته معلومه ده. دې معنا لغوي ورته معلومه ده، امانه مراد ورته معلومه ده. البته امت خبرې نه، حدیث کې راځي لكل کتاب سر، ہر کتاب کے راز خبر ہے. وسر القرآن المقطعات، اسر دے قرآن مقطعات تھی، مراد کو مانا دے متشابہات ہوتا، یعنی متشابہات کی دے راز دا بین اللہ و رسولی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ من کی دا راز دا، یہ بندی امت نے دا مکلف، ته په دې نه مکلف چې ته دا معلومه وا. دا متشابه قسم اول ده، او متشابه قسم ثانی دا ده چې معنا لغوي معلومه ای، خو معنا مراد یا مشتبه، معنا مراد نه معلومه. دا متشابه قسم ثانی ده. لکه ګور الله بارک رضی ید الله تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام، وجه ربک چیرته دی؟ ها لکه الله باندې اطلاق تی یاد راغله ده ید الله فوق ایدیهم، وجه اطلاق راغله علی العرش استوى، الله باندې کی استوا راغله ده. استوا چاته وای چې برابر کینه، دایره وزدا برابر ناس دې ته استوا وای. نو معنی لغوی خو ظاهری دي، خو معنا مراد نه ده ظاهره، مراد نه ده ظاهر. ولی ځکه د ید مراد لاس، لغوی معنا د ید خلاص ده، او وجه معنا مخ ده. نو معنا لغوی خو ظاهره ده. اته چې قرآن ترجمه کیا یا تفسیر کیا نو معنا به لغوی به کیا، دا څه وایي ید الله دی الله لاس، وجه ربک دی الله مخ مبارک، دا څه وایي. ذات ویل شي، وجه ربک ذات طرف، خو مخ ویل شي، دا معنا لغوی خو ظاهره ده، خو مراد نه ده ظاهر. ځکه مراد خو الله، مراد خو الله مصداق ده، ید مصداق خو الله سره ده، ادي وجه مصداق الله سره ده، هغه نه ده معلوم، هغه نه ده معلوم. من غیر تشبیه و من غیر تشبیه، تشبیه به نه وای مخلوق سره، تاسو به نه وای چې الله پر ید ده، لکه دا ید دا وای مصداق ده، ید لاس دای مفهوم ده، دای مصداق ده. ید لاس دای مفهوم ده، مصداق اوخ کې، اوخ کې د مصداق لیدل د مخه تخپې شي، دای مصداق. تاسو هر حیوانات باندې سوچ وکړئ، لاس، لاس مفهوم، ید مفهوم لاس ته، ا مصداقات بدل بدل دي. مثال انسان کې دا مصداق ده، بل څه کې بل مصداق کی،
بل چا کې بل مزداقي مزداقاتو کې فرقي دار نو الله بارکه متشابهات چې دي دو معنی لغوي معلومه ده ید من الله وجه من مخ خو معنی مراد نه ده معلومه من غیر تشبیه و عقیده بدی ومن غیر تشبیه و تمثیل تشبیه نه وای مخلوق سره دا څه بنوي چې الله لاس داسې ده دا څه بنوي من غیر تشبیه و تمثیل نبی تشبیه مخلوق سره وای و تمثیل ان به مثال په مخلوق کې بیان ہے چې الله لاس لکه دا مثال مخلوق کې به مثال نه وای دا د اهل سنت والجماعت مسلک ده چې معنا د متشابهات ظاهره ده ید من الله وجه من مخ استوا معنا استقامت سره برابر کړي دا معنا لغوي ظاهره ده مراد مجهول ده مراد نه ده معلوم من غیر تشبیه و تمثیل تشبیه به مخلوق سره نه وای چې دا سلاس و تمثیل مثال به مخلوق سره نه وای ځکه چې تشبیه مخلوق سره وای مخلوق سره د مشابه کې مخلوق خو جسم ده الله جسم نه ده مخلوق کې خو عیبونه دي الله کې عیبونه نشته مخلوق کې ترکیب ده لکه مونږ نه ترکیب ده الله کې ترکیب نشته ځکه مخلوقیت ترکیب اجزاء دا ټول ممکنات دي اجزاء ته کل محتاجي دا جمعه ته اجزاء ته محتاج ده دا اجزاء دي نو معناه معلوم ومصداقه مجهول ما عقیدة التنزیه من التشبیه والتمثیل معناه معلومه ده مصداق مجهول ده یعنی وجود خارجی مونږ ته مجهول ده ما عقیدة التنزیه من التشبیه والتمثیل سره دې عقیده نه چې الله منزه ده من التشبیه چې ته مخلوق سره مشابه کوي والتمثیل یا مثال په مخلوق کې وایي ولی ځکه الله فیصله خپل کړی لیس کمثله شیء بس خلاص کړه مخلوق کې به مثال نه وای ولی الله وای ما مثل نشته چوک ما هم ټول مخلوقات دي مخلوق ما مثل کې راشي نه مخلوق خو عاجز ده په منزله د ادم ده ادم سابق لري ادم الهي کلري ایبونه دي غټ ایب پیدا شي ونه وي چې شی وینه ودا ایب محض ده بیا راغله چې راغله نو سراسر عیب شو ګناه نه ده عیب شو نو کنه بیا راغله ما راوست الله وای چې ما راوست ما بیا د کمالات ورکړ نو ده په اعتبار د نفس ذات سره هر کمال نه خالی ده ممکن مخلوق په اعتبار د نفس ذات سره چې واخلي هر کمال نه خالی ده ځکه د سره ونه بیا چې وشانی بیا کمال خو خود نه بیا ما پیدا کړ بیا می کمالات ورکړ یو کمالینه علم درکړ سوچ درکړ فکر درکړ پوهه درکړ ایمان نصیب کړ وها کذا دنیا نعمتونه دا عقیده به داسې ساتي نو الله فیصله کړی ده کنه دا وخت ګرانه کیسه نه ده چې معنی معلومه ده لغوي مصداق مجهول ده ما عقیدة التنزیه من التشبیه والتمثیل خدا کده بساته چې الله منزه ده مثال د مخلوق نه الله منزه ده تشبیه نه مخلوق سره ځکه فیصله الله کړی ده لیسه کمثله شو ما ونه چوک نشته بس تاسو چې څونه مخلوقاتو مخلوق وړي راځي ده مخلوق څه ده هیڅ څه نه ده هیڅ څه معنا یعنی هیڅ کمال نه سره سره بیدواری ذات هیڅ کمال نه لري دا څومره چې دي تاسو سره دا خو الله طرف نه دي پس سر ګولې دل کې اته اختیار کې نشته جواب خبرې کوي اته اختیار کې نشته دماغ کې خبرې راځي اته اختیار کې نشته یا شاید ته اختیار کې نشته پلاس نیولل کې ته اختیار کې نشته کته اختیار کې ویا هغه وتا ته علم وکنه چې مالاس نیولل څنګه کوي دا څنګه کوي ته علم شته هیوا زره علم نشته کته اختیار کې وا چې دا ما دماغ کې خبرې راځي هغه وتا ته پته وکړي دا څنګه راځي
یا زه په دې خبره پوهېږم کدا تا اختیار کې وای یو به تا ته علم و چې دا څنګه پوهېږم یا تا سترګې لیدل کې کدا تا اختیار کې وای یو به تا ته علم په دې کړي چې دا ما سترګې ولې لیدل کې هیڅ پته تا ته نه لګي نه د لاس حرکت پته تا ته لګي نه دماغ پوهه پته تا ته لګي نه د سترګو لیدلو پته لګي نه د جبه خبرو پته لګي نه د خپل قدمونو پته لګي سره قائد وای یو ځای کې وای وی کته وکي سوچ وکي په تمدید الاعصاب والاضلاع چې دا قدمونه اخلي ادا اعصاب د کشکیږي یو ځای کېږي کشکیږي یو ځای کېږي خپل چې اخلي داسې یو کلاس باندې نو دا یو ځای شو بیا سره کلاو اعصاب وګديږي لنډيږي داسې خپې داسې سر داسې جبه داسې بیا به تا یقین پیدا شي په دې چې اوهو دا خو ما ته هیڅ پته نه لګي دا مخفي څنګه قدم اخلي دا اعصاب څومره اعصاب دي بګي چې دا یو قدم کې دومره وګد شي بیا مختصر شي بیا وګد شي دا څومره عضلات دي څومره غدد دي هیڅ ذره علم تا ته نشته ته پته لګي کنه لیسا کې مثلی شو الله دې چوک نشته الله دې هیڅ چوک نشته دا ټول عاجز دي چې ته عاجز انسان نو به دا زمکه دا لوټه دا خټه دا خو دې عاجز دا تاسو سره خبرې نشي کوي کته زمکه سره خطاب کوي چې نه ته وای کمی تاج پکې د غریب هغه نه ګوي هیڅ غاګ نه کوي نو چې دا دومره عاجز دي نو به دا خالق څنګه دي چې کمونیست وای چې دوه شی ماده ته نسبت کوي ماده لا څه شي ماده خو د دې مرکباتو جز ده ماده معنی جوهر مستعد یو جوهر ته وایي چې صلاحیت پکې جوهر کې صلاحیت تا ډوډۍ ته نه پخړ جوهر کې صلاحیت تا ته پیدا ہے جوهر کې صلاحیت تا ز پیدا ہے دا ماده خو خالی جوهر مستعد ته وایي چې صلاحیت ولای چې دا بالفعل جوهر دا کې دا کمال نشته چې بالفعل د چته په ټولو کائنات ته غالب دی چې ته بالفعل تا کې څه شان نشته تا هیڅ شای ته اختیار کې نشته دا خبرې چې دي دای ته اختیار کې دي لیدر ته اختیار کې دي پته نه ته لګي دماغ کې خبرې راته دای ته اختیار کې نه دي او الله مونږ ته څومره علوم راکړي اګوره مونږ ته سوچ نه کړی دا مونږ ته الله علم راکړي مونږ سره خو پته نه لګي مونږ ته خو پته نشته چې دا ما دماغ کې خبرې څنګه راځي بیا دا زز د کوم څنګه بیا پرتی څنګه یې پکې بیا وای په خپل څنګه بیا بل پوهې کوم څنګه یا بل نه زه پوهېږم څنګه الله دومره لوی ذات ده نو تا به قطع راشي په دې یقین چې مړه مونږه چې کمال وجود ده یا عناصر د اجسام هغه هیڅ شای نه ده بیا د دې یو جز چې ماده ده چې ته جوهر مستعد وای چې دا د بدن یو جز ده دې کې بیا کوم کمال چې کل دغه څه د چته زین هغه دغه شانته ده بیا د دې یو جز چې جوهر مستعد ده استعداد معنا صلاحیت والا ده نور پکشتان خالی صلاحیت ده نو هغه ماده چې جز د اجسام ده هغه کې بیا کوم کمال راځي چې تا کې نشته چې تا فعلی وجود ده اما دی ول مستعد وجود ده خالی استعدادات تی پکې صلاحیت ته پکې دا د کمونیستو خبرې فضولیات وای شیطان په روان دی وا خالی دا شو وسوي ثم فوق المشكل المجمل ومحتمل وجوها هغه دې ته وای چې احتمال لري ډېرو اقسام فسوار به حالي دا وګړه په داسې شان لا يكفال المراد به چې اطلاع نه حاصلېږي پیغه معنی باندې چې مرادی په دې سره الا به بیان من قبل المتکلم مگر په بیان سره له طرف ته متکلم نه او متکلم به مجمل کې بیان دې دنیا کې کوي بیان یو کې کنیو کې به پته تن لګي او متشابهات بیان اخرت کې نور خو یو دي معنی نه معلومه او مراد نه معلوم دواړو
خو مجمل کی امید کېدای شي چې متکلم بیان کی، متشابه کی امید نه کیږي په دې دنیا، آخرت کی امید کېدای شي. ونذیر فی شریعت، نذیر دې په شریعت کې، یعنی دې مجمل مثال درکې په شرع مسلې کې. قول سبحانه وتعالى، دا قول دې رب سبحانه وتعالى حرم الربا. اوس ګوره احل الله البيع وحرم الربا، رب سبحانه حلال کړی د بیع. بیع مبادله المال بالمال بالتراضي، مال باندې بدلول دي بالتراضي سره د رضا د عقیدین نه، چې عقیدین بیع مشتری راضي وي، دا رضا شرط ده. او مبادله المال بالمال دای اجزا دي، شرط تراضي ده. او دا شو اوس ربا هم زیادت ته وای، او الله فرمای چې ما بیع حلال کړی دا، ربا می حرام کړی دا. او ربا خو زیادت ته وای، لغوی معنی دی ربا زیادت، مطلق زیادت. مطلق زیادت څه معنی؟ یعنی مطلق زیادت دا معنی که خالی ان له وضعیه کای وضعی، یعنی کای وزن خالی وی ایوازی مقابل کې نه اکوی، خو ربا معنی مطلق زیادت، ایواز لري یا نه لري، دا شو دا مطلق زیادت شو. خو دغه معنی د ربا نه د مراد زیادت مطلقه، ولیکه زیادت مطلقه مرادی او دا مرادی چې الله ربا حرام کړی د مطلق زیادت، بیا خو بیع حرام شو، ځکه بیع کې هم مطلق زیادت وی. اگر که ایواز مقابل کې لري خو زیادت خو وی په بیع کې. لکه مثال تا ما بیا کړی په 100 روپۍ وسه خرچه په 2000، زیادت خوراله په سمنو زیادت رااله. هغه سمن چې تا په 1000 خرڅي په هغه کې زیادت رااله 2000 شو، نو زیادت خو په بیع کې شته دی، خدا غونه دا حرام. نو زیادت ربا زیادت مطلق ته وای، کای وازی ویا کني وی، خدا مراد نه ده، ولی کدا مراد به خو بیع حرام شي. وتعالی باطلون، مراد څه ده دلته؟ مراد هغه زیادت تا یو دی جانبین تا، بیع مشتری کې یو جانب تا، هغه زیادت ته وای چې وزن خالی، وزن نه مقابل کې زیادتی. چا کې په مقدرات متجانسه وکي، مقدرات متجانسه، مقدر معنا متعینات، هغه امور چې تعین قبلې. څنګه تعین قبلې؟ په کال یا په وزن سره. کال پیماش ته وای، اینه دا غلط پیماش کیږي. په ډګر باندې سره فصل واخلي بیا کړوای ورته وای، داس هغه باندې پیماش کوي، بورې ته اچي. مخکې به کړوي وو مونږ زمانو کې، اوس نشته خالي. نو کال کیږي، اکل وزن کیږي. نو تعین په کال سره راځي، په وزن سره راځي، په سیرونو په تلو باندې تلی. دا ته وایي مقدرات متعینات بالکیل والوزن. المتجانسات چې هم جنس وي، چې جنس یو وي. اوس دا مطلب شو چې ربا چې الله حرام کړی دا په مکیلات او موزوناتو کې، یعنی کیلی په کیلی خرج کې جنسی یوي، لکه غنم په غنمو خرج کې از جنسی یوي. جنس یو ده کال لکه هغه د غنم دی. چنه په چنو خرج کې جنس یو ده، جوار په جوارو خرج کې جنس یو ده، باجره په باجرو خرج کې جنس یو ده. خو سره د اتحاد الجنس والقدر نه زیادت څه پکې راشي، یو طرف کې زیادت راشي، نو دې ته ربا شرعي وای. حرم ربا، الله ربا حرام کړی دا. مراد هغه زیادت ته چې په مقدراتو کې وي، یعنی کلی وزنی شیانو کې وي. المتجانسه جنسی وي، دواړه کلی وي یا دواړه وزنی وي، جنسی وي. غنم په غنمو جنس یو ده، دواړه کلی یا دواړه خو غنم دي. کیل کیږي یا وزن کیږي، مخکې به په کیل خرڅې ده، اوس په وزن. صرف په سرو، یعنی مقدرات دي، وزنی دي. مقدرات معنا متعینات بالکیل والوزن. نو دا صرف په سرو خرڅه،
نو دا مقدرات دي، یعنی وزنی شاید سره وزنی دي، نو دا موزون دی په موزون خرج کړي. ما اتحاد الجنس جنس یو دا اصلي دي دا سره. نو چې قدری وي یعنی دواړه کایلی یا دواړه وزنی، جنسی وي سره پسرو سپین په سپینو، غنم په غنم، جوار په جوارو. اوس دیر کې بیا زیادت چې راځي په یو جانب کې دا ربا ده. دا زیادت سے خالی انی رواز شو، رواز نه راځي مقابل کې یو جانب کې زیادت راځي، دا حرام ده، دا ربا ده. خو لفظ د ربا په دې دلالت نه کوي. رب سبحانه خدا سے فرمایي وحرم الربا، لفظ په دې دلالت نه کوي. ان په تعامل معلومیږي چې ته خو سوچونه په کې بیا پته نه لګي چې دا اوس کوم مراد شي. ها متکلم چې بیان کی بیا ټیک ده، متکلم دې بیان کړی ده نبی پاک مبارک صلی الله علیه وسلم، هغه مبارک بیان کړی ده. څنګه بیان کړی چې الحنطه بالحنطه والشعير بالشعير والملح بالملح، تاسو ځپسي مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. الحنطه بالحنطه ای بیو الحنطه بالحنطه، خرچو غنم په غنم او شعیر به شعیر، ګور دا یو جنس ده، غنم په غنم خرچو، حنطه منصوب ده، بیو الحنطه بالحنطه، خرچو غنم په غنم، و شعیر به شعیر، وربسه په وربسو، والملح بالملح، مالګه په مالګه. خو نور اومشته پکې الفاظ ټول متحد الجنس یاد کړی، ذهب بذهب، فضه په فضه، دا خرچو. ولكن مثلا بمثلين، برابر په برابر، بیو الحنطه بالحنطه الى اخره، برابر په برابر، یدن بیدن، لاس په لاس، انه قبضه به فغه عین عقد وخت کې به قبضه. والفضل ربا، دلته چې زیادت راشي دا ربا. نو ګوره حضرت بیانو فرمایله چې ربا دغه امور کې ده، او دغه امور ته وګوره، دغه اتحاد الجنس ته، جنس یو ده، قدر یو ده. ځکه غنم په غنم خو یو جنس ده، قدر یو ده، ان یا دواړه کایلی دي، کایل باندې خرچيږي، انن سبا په وزن خرچيږي، وربسې په وربسو، جنس یو ده، قدر یو ده، دواړه کایلی دي یا وزن دي، سره پسرو جنس یو ده، قدر یو ده. داس خو مثلا بمثلين، بیو الحنطه بالحنطه الى اخره، مثلا بمثلين، برابر برابر، یدن بیدن، لاس پلاس، چې قبضه په وخت عقد کې. والفضل ربا، فضل ربا ده. که فضل حقیقی وي، مثال تا ولي وته ول سره دري، زه دوه ول سره درنه، دا فضل حقیقی شو. اکله فضل حکمی چې یدن بیدن نه، زتا ته و سره درکړه یو تولا، اته کال نه بعد راکې سره یو تولا، دا هم فضل ده، خدا حکمی فضل ده. ځکه ته الله انک خیر من النسیه، تا و سره راک، ما و سره درکړه یو تولا، نو ته و سره ولا شي پیسې په ګټې چې بکې ته وته، اته چې بیا سره در راکې نو کال نه بعد به راکې، مثال یا میاشت نه بعد راکې، نو دا مال سره زیات شو کنه پتاول باندې. یدن بیدین بی، که یدن بیدین نی بیا هم ربا دا. والفضل ربا، دا گورا متکلم دی بیان ہوگا، چه متکلم دا بیان نو اگر امون ته چه پتہ لگے، دا بیان متکلم مو فرمایلا ربا وال. اوس د متکلم حضرت مبارک چې کوم بیان فرمایلا دینه و دا معلومیږي چې پر ربوی اموال هغه دي چې اتحاد الجنس والقدری، چې جنسی یو وي، قدری وي، یعنی دواړه کایلی یا دواړه وزنی. مثلا بمثلن، جنس بیا یو وي، یعنی متجانسات پي چې جنسی وي، قدری وي، دا اموال ربوی دي. دې کې ربا جایز نه ده. چې جنسی یو نه، مثال زه غنم در کوم یو من، اته درې بورې جوار راکې نه، بس صحیح دي کنه، دې کې هیڅ ګناه نشته، ځکه جنس یو نه ده کنه. که قدر دی، قدر یو ده، یا دواړه کایلی یا دواړه وزنی، جنس یو نه ده. یا مثلا تسره در چاته ورکه
ابل تا تسپین زده کې ته سره زر ورکې ایوت ولا هغه تا ته لاس تول سپین کې دا ټیک دي ځکه جنس یې نه کنه دا شو ځکه ویل نظیر پر شریعت کې دا کول دی رب سبحانه ده حرم الربا فإن المفهوم من الربا هو زیادة المطلقه هغه معنا چې فهميږي لغوي ربا ټکینه ربا يربو خو زیادت ته وایي فإن المفهوم هغه معنا چې فهميږي په اعتبار د لغت سره من الربا هو زیادة المطلقه هغه مطلق زیادت ده ربا معنا زیادت خدا باندې خو چا عمل نشته دا مراد ده وهي غیر مرادتين خدا مطلق زیادت نه ده مراد بل المراد الزیادت کمطلق زیادت حرامي به خو بیا حرام ده به کی مطلق زیادت ہوئی بل المراد الزیادت الخاليه عن العوض مراد زیادت چې خالی عوض نه زیادت وی مقابل کې عوض نه فی بیع المقدرات المتجانسه په خرچولو او بیا شراء بیا اطلاق دوړ باندې په بیا شراء د مقدراتو کې المتعینات مقدر منه متعین هغه امور چې متعینات په کال یا په وزن المتجانسه هم جنس ولفظ لا دلاله على هذا دا ربا ټکه په دې دلالت نه کوي ربا نه خدا نه معلومیږي فلا ينال المراد بالتامل نو حاصلېږي مراد دې آیت مبارک دې حرم الربا بالتامل په سوچ کته خو سوچنه کې پته دې نه لګي چې دا ته مراد دي خلاصه چې متکلم مبارک بیان فرمایله نبی مبارک صلی الله علیه وسلم دا یو فرمایله اوس موږ ته پته ولګیدا خدا بیان یو حد پورې بیان شو او حضور دا بیان فرمایله چې هینتا بالهینتا شعیر بشعیر دا سیزه پسې ذهب بذهب فضه بالفضه بالفضه خو پورا مکمل بیان نه وشو د ټول اموال ربیو بیان نه وشو چې ټول اموال ربوي کم دي کم نه دي دیو جه حضرت عمر فرمای رضی الله تعالی عنہ چې حضور مبارک کوم نه لاړ صلی الله علیه وسلم هغه ته بیان شافی نه وکړي ربا ادا به حکمت الله دا د خپل حکمت ده مجتهدینو ثواب ده چې دا مجتهدین سوچونه وکړي اموال ربوي روباسي په خپل اجتهاد سره په خپل مهنت سره نه چا دا ویل چې ربا کې شرط ده چې متحد الجنس والقدري چا دا ویل چې جنس یا قدر وي چا دا ویل چې نه قوت ادخار قبلې قوت سره سيږي ذخیره کیږي چا دا ویل چا سمنیت ویل الی اخری مختلف ائمه مختلف توجیهات خو موږ احناف چرو باسي قدر او جنس ثم فوق المجمل في الخفاء المتشابه بیا مجمل مخته په خفاء کې متشابه ده متشابه چاته وي من قطع رجاء معرفت المراد منه في الدنيا بنسبه الى الامه چې امید د معرفت مراد کټي مراد معرفت امید کټي په دې بسره امت ته په دې دنیا کې امید کټي آخرت کې کېدای شي ولا يرجى بدو اصلا ظهور امید له سره نشي کېدای دا هر چې په بسره نبی علی اسلام ته فمعلوم هغه ته معلوم وي او دا د الله خپل عظمت ته دا د الله خپل لوی ده چې نبی علی اسلام ته معلوم مونږ ته نه معلوم خلاصه دا غوړي ثم فوق المجمل في الخفاء بیا مجمل پاسه په خفاء کې متشابه ده مثال المتشابه مثال د متشابه الحروف المقطعات حروف مقطعه دي په اوایل السور په اول د سوراتونو کې دا یو مثال دا هغه مقطعات دي چې نه معنی لغوي معلومه ده نه معنی مراده دا مقطعات دي هغه حروف په اعتبار د مصداق سره لاندې مصداق حرف ده علامه مقطعات دي یو بل نه جدا ادا کیږي الف لام میم جدا جدا وي او دا اسماء دي په اعتبار د دال سره دال اسم ده دغه دال نه ته چې موږ یې حروف دا هغه لفظ چې دلالت پکې اسم ده الف مصداق ادا دا حرف ده لام اسم ده دال مصداق لدا دا حرف ده ځکه وایي
مثال متشابه حروف مقطعات فی اوائل السور یو او دغه ده یو قسم هغه متشابه ده چې معنا لغوي معلومه وي معنا مراد مشتبه هغه نه معلومه نو تبع عقیده ساتي معنا لغوي کوایشه معنا مراد تبعی شنو وای هغه مونږ ته نه معلومه معنا مراد من غیر تشبیه و تمثيل مثال به نه وای مصداق پر ا تشبیه به مخلوق سره نه وای ځکه الله وای سبحانه ليس كمثله شيء نو چې قرآن ترجمه کوي یا معنی کوي نو دا څه وایي ید الله دی الله الله او بعض دلته خلق راغلی وو نو هغه دا څه ویل چې لکه متشابهات دي ته وایي چې معنی یې نه معلومه دی خدای بندګان ته دیوبند تو ګوره د تفسیرونه وګوره قرآن کې یاد راغلی دا وجه هغه څه معنی کوي یاد لاندې چې لیکلي اردو کې هات شیخ الهند څه معنی کوي هات وجه څه معنی کوي مو نو معنی لغوي خو معلومه ده شاول الله څه معنی کوي ید لاس مخ وجه معنی مخ لغوي معنی خو معلومه ده معنی مراد متشابه ده ان ده معلومه او ته دا تقریر شروع کړه د خلکو ته وای چې نه نه دې معنا نه ده معلومه په دې باندې مقابله کې او دا قادر ته نه ګوري نه شاول الله ته ګوري نه شاه عبد العزيز ته ګوري نه شیخ الهند ته ګوري نه نانوتوی ته ګوري نه مدني ته ګوري نه علامه انور شاه کټری ته ګوري نه په مطلب پوي په مطلب څه پوي به سره امت ته وای کړي په مطلب نه پوي خلکو ته بیانات کوي چې معنی نه ده معلومه هم به چپ ناست قرآن چې ید الله راځي به څه وای دا څه به مثال المتشابه الحروف المقطعات مثال المتشابه حروف مقطعه دي في اوائل السور لسورتنا اوائلو کې وحكم المجمل والمتشابه اعتقاد حقیقت المراد به حتى ياتي البيان حکم دي مجمل متشابه اعتقاد حقیقتي تبع عقیده ساتي راسخ عقیده مضبوطه یقین چې کوم مراد په دې سره حق ده ځکه الله ویلي دي چې الله سبحانه وایي به دې کې لا څه خبره ده حق ده حتی یاتی البیان حتی چې بیان ته ترش چې څه مراد ده اوس مصداق کې ته معلوم شي نو په مجمل کې بیان من قبل المتکلم کې دایشي فی هذه الدنیا او په متشابه کې فی هذه الدنیا بیان نه آخرت کې فصل فی ما یترک بیات دعا استاد ولدی علامه